يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. سامعين محترمو، الہ العالمین اول د متقیانو صفات بیان کا، هغین بعد الہ العالمین د کافرانو صفات بیان کا. اوس الہ العالمین د منافقانو صفات بیانیا چې په خوله باندې ایمان او پزړه کې دوکا ټګي. او اول لفظي ترجمه د هغه چا د پاره چې قرآن عظیم الشان سره محبت لري، شوق لري، بهترینه موقع ده چې قرآن په ترجمه سره یاد کی. ومن الناس بعض د خلقنا من هغه څوک دی یقولو چې وای دی آمنا مونږ ایمان راوړی دی بالله په الله باندې وبالیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې رب کریم فرمایي وما هم ندی دی بمؤمنین مؤمنان اے مصدقین بالقلب تصدیق کون کی ندی پزړه باندې دی مزکه چې دا منافقان دي. رب کریم فرمایي خادعون الله ټګي کوي دی په ګمان خپل کې د الله سره، یعنی دوکه کوي دی په ګمان خپل کې الله سره. الله سره هیڅوک دوکه نشي کولی. هو الذين وكسانوا سره آمنوا چې ایمان راوړل دي وما يخدعون دی ټګي نه کوي الله الا مگر انفسهم نفسون خپلو سره وما يشعرون دی شعور نلري. فی قلوبهم پزړونو د دې کې مرض ده فزادهم الله پس زیات بکړي دی بری تعالی مرض ده دی ولهم شته دی لره عذاب علیم دردناک. مؤلم معنا چې زړه ته درد رسي دغه سي عذاب دي ته بری تعالی تیار کړی دی. ولی بما په سبب د دې کانو چې ودي یکذبون دروغ به ویلو بسبب کذبهم په سبب د دروغ د دې. و اذا هر کله قیل چې ویل شي لهم د منافقانو ته لا تفسدوا فساد مکوي تاسو اے منافقانو فی الارض پزمکه کې. قالوا نویدا منافقان انما یقینا خبر دادا نحن منچی مصلحون اصلاح ولا يصلح کون کیو مونگا. رب کریم جواب کوي الا خبردار الا د تنبیه د پارا راضی. رب کریم وی الا خبردار انهم یقینا دا منافقان چې دی هم المفسدون هم دی فساد کون کی دی ولکن لا یشعرون ای ولکن لا یعلمون دی نپویږي په فساد خپل باندې. خرچ دی شعور لري او دی شعور نه لري ځکه چې خر کندې ته مخامخ کزان لړکې نه دی خپل جهنم ته ځان لړکې. اوس مختصر تشریح. ومن الناس من يقول فعربی کی یا قرآن کی چې استعمالیږي ومن الناس سم مقصدونو د پاره استعمالیږي، کله تذلیل د پاره او کله ومن الناس تعظیم د پاره استعمالیږي. اے خلقو سړی خوم دغه دی لکه قرآن عظیم الشان کی رب کریم فرمای ومن الناس بعضی د خلقونه من هغه څوک دی یشری چې خرڅي نفسه ځان خپل ابتغاء مرضات الله د پاره د طلب د رضامندۍ د باری تعالی. ومن الناس بعضی د خلقنا من هغه څوک دی یقولو چې وای دی آمنا مونږ ایمان راوړی دی بالله په الله باندې وبالیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې وما هم بمؤمنین
رب کریم فرمای ندی دی مؤمنان دا منافقان دی یعنی مصدقین بالقلب تصدیق نکی پزړه سره یخادعون الله ټګي کوي دی په ګمان خپل کې الله سره خپل ګمان کی ټګي کوي دی الله سره یعنی علامہ قرطبی اور روح المانی دا ذکر کړی دی ان تعمل بما امرك الله به تريد به غيره عمل کی پاغه سبان دی چې بری تعالی دی ته امر کړی دی پاغي باندې اراده بل سی ریا اراده وفتقوا الرياء زانو ساتي ريانا فانه الشرك دا شرک خفی دی بالله په الله باندې فان المرائي ينادي يوم القيامه ریا تبا آواز شي پورس د قیامت کی على رؤوس الخلائق د ټولو مخلوق په منس کې باربعه اسماء پسلور نمونو باندې بدی ریاکار ته आवाज کیږي یا کافرو اے کافر یا فاجر اے بدکار یا خاسر اے توانی یا غادر اے خائنا ضل عملك ورکشو عمل استا ریاکار استا عمل خورکشو وبطل اجرك باطل شو اجر استا فلا خلاق لك اليوم عند الله پس نشته ده برخه نون رستا لرا پنیز دا الله فلتمس اجرک نرش ولټو خپل اجر الله دې مونږ دریا نه وساتي نو دا منافقانو یا معنا دا چې دی به هم ریا کولا مؤمنانو ته ځان خودلو یخادعون الله ټګي کوي دی په ګمان خپل کې الله سره والذین وکسانو سره آمنو چې ایمان راوړل دي وما يخدعون ټګي نه کوي دي الا مگر انفسهم نفسهم خپل سره وما يشعرون دي شعور نه لري رب کریم فرمای فی قلوبهم پزړونو د دې کې مرض معنا مرض ده شک ونفاق شک ده د دې پزړونو کې فزادهم الله پزیاد بکری بری تعالی مرضن مرض ددین ولهم اشتدی د پارا عذاب علیم من مؤلم چې زړه ته درد رسي دا سي عذاب بری تعالی دی ته تیار کړی دی ولی سبب دا بما په سبب د دې کانو چې ودي یکذبون دي دروغ ویلو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع هغه انسان پورا دروغ جن دی نو دا ورته کافی دی چې هر خبره بیانوي چې داسې چلو شو اوریدلی خبره بیانوي او به تحقیق خبره بیانوي دا مرض نن زمانه کې عام شوی دی نو دین ځان ساتل پکار دی نو د دې د پر ولی عذاب بما په سبب د دې کانو چې ودي یکذبون دروغ به ویلم وإذا ورکل قیل چې ویل شو لهم دی منافقان تلا تفسدوا فساد مکوي فی الارض پس مکه کی قالوا نو ویل بدی منافقان یعنی لا تفسدوا بالنفاق وموالات الكفر په منافقت او په دوستۍ د کافرانو وتفریق الناس او په منځ د تفرقه چې خلکو کې تفرقه م پیدا کوي قالوا نويل بدي منافقان وسويل جواب كي انما يقينا خبر دادا نحن منشي مصلحون منخو اصلاح ولا يو منخو فساد ولا نيو اصلاح ولا يو نسبة الاصلاح الى الفساد معنى داس شو نسبة اصلاح فساد يعني كلمة الحق اريد بها الباطل كلمة حق ويخو اراده باطل اراده وي رب کریم فرمائی الا خبردار انهم یقینا دا منافقان چلی هم المفسدون هم دی فساد کون کی ولکن لا يشعرون لیکن نپویږي دی په فساد خپل باندې ای ولکن لا يعلمون لیکن دی نپویږي په فساد خپل باندې الله تبارک وتعالى د متقدی باندې د عمل کولو توفیق راکړي